دومره اسانه ریسیپي در کوم کنه چې دونه با خوب اسان نه چې څونه دا اسانه ریسیپي ده. یعنې بس دا ټماټر پیاز او دا یو تورمخې سي دا پکې ور واچوئ الو بخاره او دا لوبیا چې دا د چې ټوله شپه مو نه خوشته کړي بیا ماته مه وایئ بیا ډو داسې پخوئ ما بس او لوبیا ورسره واچوئ او مالګه او زیره دا هم پکې واچوئ چې لږ دا خوشبو یې ښایسته به د کور کې راځي دنیا پاوډر هم پکې اچولی شي. ښه دی کې ما اوږه اچولې ده ښه څه شوه والله ډېره کنجره ده پټه شوه پکې ښځه خیر دی. دا دې له به موږ ورکو پرېشر د څلوېښتو د پنځوسو د شپېتو منټو چې څومره ورکوئ چې لکه لوبیا ښه نم شي بیا ورسره څه کوم بیا درته ښیم. داسې اسان کار دی که نه. اوس مې چې کوکر خلاص کو نو دا داسې ښکاري تقریبا 50 منټ مې پریشر ورکو. اوس دې کې لوبیا هم نرمه ده او چې کله دې پریشر واخلي کوکر نو زه ورلاندې ګیس سلو کم وګورئ داسې نرمه دی ماتېږي. بس دې کې به اوس مسالې هم واچو او لکه دې کې موږ دې نه لوبیا چاټ دپاره موږ چتولی شو دا څه دغه نه ده لکه چاټ کې سي خو ماستې او چاټ مساله یې که نه دغه شانتې پکې نه لږه شانتې زه دغه کوم زیاته ده کله چې لوبیا ویشېږي نو بیا یې پته لګي چې زیاته ده کمه ده. اوس دې کې بس مسالې واچو اور پکې به کوکینګ آیل واچو کوکینګ آیل مې پکې واچولو بس دا به اوس موږ د شانتې تیز ګیس باندې پخو نو ورسره به دا سمسۍ چې ده دې باندې به یې لړو داسې نو دې کې به دا پیاز هم اوس حل شي او ټماټر به هم حل شي شنه مرچکي پکې واچوئ دنیا هم پکې واچوئ نو دې ته وایي د اسانې لوبیې اسانه طریقه او نشایان بیا لګیا دي خپله نشه پوره کوي پوه شوئ که نه که نه غواړئ موږ نورې نشې نه کوو داسې ډېره زه نه څکم چې زه وایم چې سهار وخت څکم بس یو سهار کې یو مازدیګري کې شوه که ماښامي کې شوه که ماسخوتني کې شوه بس یو کپ چې کم ټایم هم شوه کله کله ماسخوتن ته خو ورسېږي هسې خو نه چې ما ته تیاره پرته وي نو دا به بس زین دغه شانتې کومه او ښه تیز ګیس باندې به دا خوټ کېږي دغه شانتې چې یو 15 منټه بس دا وخوټ کېږي نو دې کې به دا پیاز هم نه ملاویږي دا ټماټر هم پکې نه ملاویږي او بیا پکې شنه دنیا او شنه مرچکي واچوم دا څونه اسانه ریسیپي ده د لوبیې. نو دلته د دې 15 منټه اوس پوره شوه او که چاته لګي چې دا کوکینګ آیل چې پکې ما واچول د دې به کچه خوند یا غوړو نو موږ ته خو هېڅ داسې نه لګي او نه فیل شوي دي دې کې اوس نه ټماټر شته نه پیاز شته حل شو خو بیا هم که تاسو داسې لګي نو خیر دی تاسو غوړو کې زیره واچوئ او شنه مرچکي واچوئ چې هغه څنګه پکې سره شي لکه یو منټ کې دنه بس مرچکي سره شي بس پکې واچوئ غوړي دا یې تړکه شوه بیا دا خو تاسو باندې ده که نه چې څنګه طریقه